بسم الله الرحمن الرحیم فصل نمبر 20 عملی افعال. مصنف رحمه الله مخکی دا حروف عامله ذکر کو، یعنی دا حروف چې کوم عمل لی نو دا هغه بیان وکم. اوس په دې فصل کې مصنف رحمه الله د افعال د عمل بیان کوي. التکی مصنف رحمه الله عنوان هغه دا ذکر کړو چې حروف عامله، او دلته مصنف رحمه الله عنوان چې کوم ذکر کنه هغه دی عملی افعال، یعنی افعال عامله اونوي. د دې وجه دا چې حروف بعض عامله دي عمل کوي او بعض غیر عامله دي عمل نه کوي. او دلته کې افعال عامله ذکر نکو چې افعال دا ټول عامله دي، پدې کې غیر عامله نشته. پدې وجه باندې مصنف رحمه الله دلته کې عنوان عمل افعال ذکر ک، افعال عامله ذکر نک. जानना चाहिए कि कोई फेल ऐसा नहीं जो अमल न करता हो. दासी और फेल निश्त च आगा अमल न की. और अमल के एतबार से फेल दो तरह का होता है, मारूफ मजहूल. द अमल पर एतबार मांदे फेल दा पर दो किस्म बांधे दी, यो मारूफ दी और बल मजहूल दी. फिर फेल मारूफ की दो किस्में हैं. द फेल मारूफ दो किस्म न दी, नंबर 1 लाजिम, नंबर 2 मुतअद्दी. फ़ेल मारूफ खा लाजिम हो या मुतअद्दी फ़ाइल को रफ़ा करता है. फ़ेल मारूफ दा का लाजिम वी और को मुतअद्दी वी, पदवाड़ू सूरतों के फ़ाइल ला रफ़ा वर्कई. जैसे क़ाम ज़ैदुन ज़रबा अमरुन, पदेजे के क़ामा फ़ेल लाजिम दी, ज़ैदुन फ़ाइल ले रफ़ा वर्कड़े दा. ज़रबा फ़ेल मुतअद्दी दी, अमरुन फ़ाइल ले रफ़ा वर्कड़े दा. और फ़ेल मुतअद्दी ची इसम को नसब करता है और वो ची इसम ये है. फ़ेल मुतअद्दी फ़ाइल तरफ वर्कई, खुद दीन अलावा शपग इसमुन तनसब हम वर्कई. और आगशपग इसमुन दारी मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल फ़ीही, मफ़ऊल मअहू, मफ़ऊल लहू, हाल और तमीज़. और ददी बयान पर मंसूबात की बयान शवी दे. फ़ेल मजहूल बजाय फ़ाइल के मफ़ऊल बिही को रफ़ा करता है, और फ़ेल मजहूल द फ़ाइल पर ज़ेबान दे मफ़ऊल बिही ला रफ़ा वर्कई. और बाकी मफ़ऊलात को नसब और बाकी मफ़ऊलात ता नसब वर्कई. जैसे ज़ुरिबा ज़ैदुन यौमल जुमुअति अमामल अमीर ज़रबन शदीदन फ़ी दारिही तादीबन. पदेज़े की ज़ुरिबा फ़ेल मजहूल दे और द फ़ाइल पर ज़ेबान दे ज़ैदुन नाइब फ़ाइल ता रफ़ा वर्कड़े दा. द दीन अलावा च सुमर मफ़ऊलात ती अगैल नसब वर्कड़े दी. यौमल जुमुअति की द मीम फ़तहा अलामत द नसब दे, और दा मफ़ऊल फ़ीही ज़र्फ़ी ज़मान दे. अमामल अमीरी पदी के द मीम दा फ़तहा चदा अमामा दा चिकम आखिरी मीम दे पर अमामा की द दी फ़तहा अलामत द नसब दे. और दा मफ़ऊल फ़ीही ज़र्फ़ी मकान दे. ज़रबन शदीदन दा मफ़ऊल मुतलक़ दे और मंसूब दे. फ़ी दारिही तादीबन, तादीबन मफ़ऊल लहू दे और मंसूब दे. और दे टोलू तदा नसब ज़ुरिबा फ़ेल मजहूल वर्कड़े दे. फ़ेल मजहूल को फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु और इसके मरफू को मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु कहते हैं. फ़ेल मजहूल ता फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु हुई, और दा ची कम इसम तरफ वर्कई. आगे मरफू इसम ता मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु हुई, और मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु तो द्वेम नुम नाइब फ़ाइल हम हुई. फ़ेल मुतअद्दी दा पयोसो किस्मुनो बांधे दी. पदी की यो आगा किस्म दी ची मुतअद्दी वी यो मफ़ऊल ता
دویم پکې هغه قسم دی چې متعدی وي دو مفعول ته یعنی دو مفعول به راضی او په هغه دو مفعول به کې کو یو حذف کې نو دا جایز وي او دریم نمبر قسم هغه دی چې د هغې دپاره دو مفعول به راضی لیکن په هغه دو مفعول به کې یو حذف کول دا جایز نوي او دا متعدی فعل چې دی نو دا افعال قلوب دی او څلورم قسم هغه دی چې متعدی وي دریو مفعول ته یعنی د هغې دپاره په یو ځل باندې درې مفعول به راځي د یو فعل دپاره نو اوس مصنف رحمه الله د متعدی د دې څلورو قسمونو بیان کوي متعدی ایک مفعول والا جیسے ضرب زید عمرن عمرن مفعول به دی د ضرب د پاره نو ضرب او د دې په شان نور افعال چې کوم دي متعدی وی یو مفعول تا اور دویم نمبر متعدی دو مفعول والا جس میں ایک مفعول کا ذکر کرنا جائز ہے متعدی دو مفعول تا چې په دې دو مفعول کی یو مفعول ذکر کول دا جائز وی جیسے اعطا اور جو اس کے ہم معنی ہو لکہ اعطا اور ددی ہم معنی چ سمرا افعال دی نو دادا سیدی اعطا معنی دا آغا یو سڑی ورکلو نو ددی چ پا معنی کی کم نور افعال رازی پا دی معنی کی دا ورکولو پا معنی کی نو دا دو مفعول غواړي خو پدې کې د یو مفعول حذف کول او د یو ذکر کول جایز دي جیسے اعطیت زیدن درهمن ما ورک زید ته درهم نو پدې ځکه زیدن مفعول به اول دی او درهمن مفعول به ثانی دی پدې ځکه اعطیت زیدن دا هم جایز دی او اعطیت درهمن دا هم جایز دی دریم نمبر متعدی دو مفعول تا جس میں ایک مفعول لانا جائز نہیں ہے متعدی دو مفعول تا خو پدې کې د یو مفعول ذکر کول دا جایز نی دواړه با ذکر کې اور یہ افعال قلوب ہے او دا متعدی چې دو مفعول ته یو دواړه مفعول ذکر کول ضروری وي نو دا افعال قلوب دي او افعال قلوب مطلب دی هغه افعال هغه فعلونه چې د آی تعلق د قلب سره د زړه سره لکه رأیت وجدت علمت زعمت او حسبت خلت ظننت تین پہلے ہے یقین کے واسطے تو کر یقین دا رأیت وجدت علمت دریوانا دا دا یقین دا پار دی یعنی چې یو سړی یو خبره کوي چې د یو سیز باره کې ما ته علم دی ما یو سیز اوموندلو چې هغه داسې دی یا ما یو سیز اولید په بصیرت سره د زړه په لیدو سره چې داسې دی نو دا دریوانا رأیت وجدت علمت چې دی دا افعال قلوب د یقین دپاره دی اور تین آخر کے ہیں شک کے لیے بے شک دلا او دا درې اخیری چې دی حسبتو خلتو ظننتو نو دا د شک د پاره دی حسبتو ما گمانو کو خلتو ما خیالو کو ظننتو ما گمانو کو درمیان شک اور یقین کے ہیں جو فعل مشترک او دا شک او د یقین د پاره چې کوم فعل مشترک دی یعنی کله د شک په معنا کې استعمالیږي او کله د یقین په معنا کې استعمالیږي نو ہے زعمتو درمیان چې کی جو ہے اوپر لکھا نو هغه زعمتو دی چې د دې شپږو په میانس کې لیکل شوی دی یعنی درې ته مخ کې دی درې ته وروسته دی مثالونه دی رأیتو سعیدا ذاهبا ما اولید چې سعید لون کې دی دا سترګو لیدل نه دی د زړه لیدل دی یعنی ما دا یقینو که چې سعید اوس لون کې دی په دې ځای کې رأیتو فعل با فاعل دی سعیدا مفعول به اول دی ذاهبا مفعول به ثانی دی فعل سره د فاعل دواړو مفعولونه جمله فعلیه خبریه شو دویم وجدت رشیدا عالما ما رشید اومندلو چې عالم دی
دا هم امدا سری ترکیب وجدت فعل با فاعل رشیدا مفعول به اول عالما مفعول به ثانی دریم علمت عمرا امینا ما معلوم که عمر لر امانتدار یعنی عمر دا امانتدار دی او زعمت الله غفورا ما یقینو که چه اللہ پاک بخون کری زعمت الشیطان شکورا او ما شکو که چه شیطان با قدردانی خواها ٹک نوا قدردان ندی حسبت زیدن فاضلا ما اگن زید فاضل او خیلت خالدا قائما ما خیالو که چه خالد ولار دی زننت بکرا نائما ما گمانو که چه بکر اود دی پا دی طولو که دا ڈنبی فیل چه دینو دا فیل با فائل دی او بیا ورپسی چې کوم دوه اسمونه دي نو پای کې ډومبه مفعول به اول دی بل پکې مفعول به ثانی دی ترکیب د ټولو یو دی څلورم نمبر هغه متعدی چې دریو مفعول ته متعدی شوی او درې مفعول به ول راضی اور وہ یہ ہے هغه د اعلم ارى انبأ اخبر خبر نبأ حدث لك اعلمت زيدا عمرا فاضلا ما زید تا خبر ورک پویا میں ورکڑا چې عمر فاضل دی نو پدې ځکه زیدن مفعول به اول عمرن مفعول به ثانی فاضلا مفعول به ثالث دی همدغه شانته اریت عمرا خالدا نائما ما عمر ته اخذل چې خالد وددي نو پدې ځکه اریت فعل با فاعل دی عمرن مفعول به اول خالدا مفعول به ثانی نائما مفعول به ثالث فعل سره د دریوانو مفعولونو د فاعل نه جمله فعلیه خبریه یہ سب مفعولات مفعول به ہیں دا ټول مفعولات چې دي نو دا مفعول به دي یعنی متعدی او مفعول ته پای کې او مفعول به یادي دا نور خو اسم راځي دا خو د ټول افعال لپاره راځي او متعدی دو مفعول ته متعدی درو مفعول ته دي ټولو کې د مفعول نه مراد مفعول به دي چې دا خاص قسم دی د مفعول بل دا اعلمتو چرینو دا اعلمنا دا واحد متکلم صیغه ده او اریتو دا ارانا دا واحد متکلم صیغه ده نو اعلم ارا انبأ اخبر خبر نبأ حدثنا مراد صرف دا صیغه نه دي بلکې د دې نه چې څومره صیغه مشتق شي او جوړ شي هغه ټول صیغه د دې نه مراد دي د دې لپاره درې مفاعیل راځي او درې واړه مفعول به وي